نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق صدق الله العظيم. سورة الرعد دیار لسم پارا نلسم نمبر آیت تھی. فمکی آیتن کی دا مومنانو کافرانو فرق بیان شویو. اس پر آیتن کی ہم دا مومنانو کافرانو فرق ذکر کی گی. اللہ رب العالمین فرمائی آیا ہاغ ذات چی آغا پا قرآن بان ایمان لری دی برابر دی دا آغا چا سرا چی پا قرآن کریم بان ایمان نلری. آیا دا برابر دی قرآن کریم بان دی چی ایمان روڑی آغا پوہ دی او قرآن کریم نچ انکار کئی نو آغا ناپوہ دی. آیا دا پوہا او ناپوہا برابر دی نو دا برابر ندی. دا پوی مثال مسلمان دی او دا ناپوہا مثال دا کافر دی. یا دا پوہا مثال سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی او دا ناپوہا مثال دا ابو جہل دی. آیا دا پوی او ناپویا برابر دی نو دا برابر ندی. بیا اللہ رب العالمین فرمائی چی دا قرآن کریم نصیحت عقل من خلق قبلی. اغا خلق دا قرآن کریم نفید اخلی چاگئی عقل لری او بیا دا عقل من دا خلق صفات اللہ پاک ذکر کئی. اس دیجے کی عقل من حغا چاہت ویلی شی چی حغا مومنان اس کا چاہ کی عقل نی ندی سڑیتا چاہ کی ایمان نبی ندی انسان تا عقل من نویلی کی گی بلکہ دتا بے عقل ویلی شی. عقل من دخل کو اولنی صفت دادی چی دی بعد اللہ رب العالمین وادی پورا کئی فدبان دی چل اللہ رب العالمین دا طرفنا کم احکامات لازم دی حغب دی سر ترسی دا کم سیزننا چل اللہ پاک دی منکڑ دی نو دا حقین بزان بچ گئی دا عقل من دی او کدا دواکارنا دا کی نبی نو دا انسان عقل من ندی. بیا اللہ رب العالمین بل صفت دی عقل من ذکر کئی چی عقل من انسان حق دی چی دا کم سیز حکم اللہ پاک دا یوزے کولو کردی پاغی باندے بدی عمل کی اغب یوزے کئی. مراد تن ایمان دی چی اللہ پاک حکم کردی تاس ایمان روڑی او دی ایمان روڑی یا مراد تن رشتہ داری دا اللہ پاک حکم کردی سل رحمی کوئی او دی کوئی نو چه کوي دا عقل مندی دا صفت دا عقل مند بل صفت دا عقل مند چه دی بد اللہ رب العالمین دا عذابون نیریگی او دی با دا قیامت دا سخت حساب کتاب نیریگی. بل صفت دا عقل مند چه دی با صبر کی دا اللہ رب العالمین دا رضا دا پارا صبر بکی پنیکے کولو باندی صبر بکی دا گنانا پا بچ کے دو باندی صبر کئی پا مصیبتنو باندی. دا صبر دری قسمنا صبر علی الطاعت صبر عن المعصیت صبر علی المصیبت دا دری واڑا قسمنا صبر بدی کوي
لیکن د دنیا د غرض د پاره نه بلکې د الله رب العالمین د رضا د پاره. دا صفت د عقلمند بل صفت د عقلمند دا چې دی به منځ گزار وي. اوس که یو سړی منځ کوي عقلمند دی او که منځ نه کوي دا بې عقل دی. بل صفت د عقلمند دا دی چې دی به خپل مال د الله پاک پر رضا باندې خرج کوي، په پټه باندې هم او په ښکاره باندې هم. فرضي صدقات په ښکاره ورکوي لکه زکات یا سرسایه، او نفلی صدقات دا بدی په پټه باندې ورکوي د الله پاک د رضا دپاره. بل صفت د عقلمند دا دی چې دی به د ګناه دفع کوي په نیکۍ باندې. کله چې نه ګناه وشي هغې نه بعد به استغفار وایي. کله چې د سره چا ظلم وکړو دی به برداشت کوي. کله چې د سره چا زیاتي وکړو دی به عفو کوي. کله چې دنه ګناه او شو د هغې نه بعد به دی نیکي کوي. نو دا به د عقلمند سړي صفت وي چې دا دومره صفات په چا کې موجود وي او دا عقلمند انسان وي. د دې انسانانو بدلا او نتیجه الله پاک ذکر کوي چې د دوی دپاره ښه انجام او ښایسته کور دی. اولئک لهم عقبی الدار، ښه کور دی. د آخرت انجام بیخي اگر انجام د دوی دپاره د ښه کور کم یو دی؟ الله پاک فرمایي چې جنت د همیشه والی، جنات عدن، جنت د همیشه والی او دی باغی ته داخل شي. بیا برده د اعزاز احترام اکرام په طور د چې کوم پلاران دي، د بیبیانې دي، د اولاد دي، دا به هم د برکته د سره یو ځای داخل شي. اگر چې د هغې اعمال به د دومره اوچت مقام نی، خو د د عزت د وجې نه به هغه هم د سر اوچت مقام ته داخل شي. بیا فرشتې به په ده باندې راځي د اعزاز دپاره او د هرې دروازې نه چې راځي نو په دې باندې به سلامونه کوي. سلام علیکم، فرشتې به پې سلام کوي او دې ته به وایي دې ته فرشتې وایي چې تاسو سلامت شوئ د مصیبتونو نه، د عذابونو نه، د تکلیفونو نه، او تاسو ته ملو شول اجرونه او ثوابونه. وجه سوا چې تاسو دنیا کې صبر کړو، صبر مو په نیکۍ کولو کړو، صبر مو د ګناه نه په بچ کېدو کړو، او صبر مو په مصیبت باندې کړو. په وخت د مصیبت کې تاسو فریاد نه کو، په وخت د ګناه نه بندېدو کې تاسو ګناه نه کولا، او په وخت د نیکۍ کولو کې تاسو نیکي نه پرېښودله، تاسو صبر کړو. لہذا په تاسو باندې سلامتیا وي او تاسو ته به ښایسته کور او انجام ملو شي. دا د هغه خلکو صفاتو چې هغه عقلمند دي، او چې کوم کسان بې عقل دي د هغې علامات او قباحتونه ذکر کېږي. هغه خلک دي چې هغې د الله پاک وعدې ماتوي. الله پاک په عالم ارواح کې وعده اخیستې وه، الست بربکم قالوا بلا شهدنا. عالم ارواح کې الله پاک د ټول انسانیت نه وعده اخیستې وه، ایا ستاسو رب نیمه ټولو انسانانو په هغه ورکوټي جسم صورت کې اقرار کړی دي چې بالکل ته زمونږ رب یې او موږ په دې خبره ګواهي ورکوو. نو مسلمان هغه گواهی تازه کی ایمان روڑی او کافر هغه گواهی ماته کی او ایمان پریږدي هغه وعده چې کړي هغه وعده ماتون کی کافر یا وعده ماتول نه مراد الله پاک د هر پیغمبر د امتنا په خپل احکامات منلو باندې وعده اخیستی و، لیکن قوم وعده ماته کړي دي. نو دا د بی عقل خلقو کا دی ته ویل شوی چې تاسو به رشتہ داری ساتئ، دی رشتہ داری ختمئ. دوی ته ویل شوی تاسو فساد په ځمکه کې نه کوئ، یعنی کفر او ګناهونه به نه کوئ، او دی په ځمکه باندې فساد کوي. قرآن کریم په دې ځای کې فرمایي چې په ځمکه کې فساد به دوی کوي. نو بیا مفسرین فرمایي په ځمکه باندې فساد کول دا ګناهونه کول او کفر دی. اوس هغه خلک
چې د دنیا کافر ملکونو ته د امن خلق وي دا د قرآن کریم نه خلاف دي. پس مکه باندې کفر کول الله فرمایي دا فساد کافران کوي، امن التنشتا تا فساد. پس مکه باندې ګناه کول دا فساد دي، کافران هر ګناه کوي. ځکه چې کافر شنه د ګناه د نیکۍ سره تمیز کوي، نو کافر ملکونو کې امن نشته، فساد. تاسو مخکې جمعه کې هم ما ویلو چې د کافرانو په ملکونو کې قتلونه څومره ډېر، زناګانې څومره ډېرې، غلاګانې څومره ډېرې دي، ظلمونه څومره ډېرې دي، فحاشي او بې حیایي څومره ډېره ده. داسې فحاشي لکه چې یو ځناور هم دومره فحاشي نه کوي چې کافران څنګه فحاشي کوي. باقاعده د کافرانو په ملکونو کې د زنا دپاره میلې لګي، په لار او په بازار کې در سره د خلکو وړاندې خبره کوي، په څو باندې تیارې. دا تمیز پکې نشته چې یو ګناه د ډډې کوي. د کافر په ملک کې حیا نه وي او کافر کې حیا نه. موږ ملګري یو پیروي د افغانستان کې او ځای کې دوربین کې مدبره نه د زناورو ته کتل، انګریزانو ته. افغانستان کې چې کله د خنزیران اوسېدل امریکایان، دا د زمانې ظالمان خلک گاڑی ادرو پروڈ باندې ادریدل، پین شټونه ښکته کړ او د سونه ماتو. په بازار کې پروډ باندې په ولاړه پین شټ مات کا، داسې او داس خرم نه ماته. کافر کې عقل چرته دی، هغه کې دا حیا نشته چې دا انسانان دي، دا زنانه دي، دا بازار دی، یو ډډې ته یو طرف ته خپل او داس برابر کړ. دا زمونږ د ملګرو د خپل سترګو لیدلو حال. نو کافر کې حیا نی، نو چې هغه کې حیا نی، نو څنګه چې زناور ارس کوي، لکه مثال خر او دس ماتین هغه دا نه ګوري چې دا ځای دی او کنه دی، سپي او دس ماتین هغه دا نه ګوري چې دا ځای دی او کنه دی. دغه مثال د زمانې د کافرانو. نو کافر په ځمکه باندې فسادي دي. قرآن کریم د وینا مطابق د ټولو نه غټ فسادي هغه دی چې کفر کوي. یو سړی وي چې مسلمان په ګناه کوي، خو دې غټ فساد نشي کولی ځکه د سر ایمان دی. دې اعلان کړی دی زه مسلمان یم، الله منم، رسول منم، کتاب منم، فرشتې منم، نو د غټ فساد نه دی بچ. ګناه به کوي، په بل مسلمان به ظلم کوي، ګناهونه به کوي، خو د کافر هغه فساد تر مسلمان فساد نه رسي. د دې وجې نه مسلمان که هر څومره ګناهګار شي، الله جل شانه چې کله د فضل اراده وکړي، دې به جنت ته داخلي د ایمان د وجې. او کافر ته ټول دنیا نیک وي، خو دې به الله جل شانه چرتم د جهنم نه جنت ته نو باسي. دا د الله وعده ده. که مسلمان فسادی نه دی او کافر چې دا فسادی دی، بیا د دې کافران انجام بسی. الله پاک فرمایي په دې باندې لعنت دی، د دې لپاره بد کور د جهنم دی. او وجه دا ده چې دی په دنیا کې خپل جون پورا کړی دی، په دنیا کې دی په نعمتونو خوشاله شوی دی، او د آخرت جون دی هیر کړی دی، په هغې باندې د ایمان او اقرار نو، لہذا دی تب انجام په آخرت کې بد ملاوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ جل شانہ دا رحمت سل جزون دی. یو جز دا رحمت دا صرف پا دنیا کے اللہ کرے دی. اگر رحمت کی مور خپل بچی پی جنی، پا بچی باندې خفکیے گی، دا اگر رحمت سلم حیثی حیثرہ. پلار خپل بچی پی جنی، زناور خپل بچی پی جنی، یو بل سره د رحم نا کم معامله چې په دنیا کې د انسانان د مخلوقات کوي، دا د قیامت د سلو حصو د رحم یو حصه رحم ده، او دا بقایا یو کم سل حصې د رحمت د الله پاک آخرت کې د مؤمنانو د پاره ساتلی. یو کم سل رحمتا پسلو کې دا به الله په قیامت کې په مسلمانانو کې، په دې کې د کافر حصہ نشته. او په دنیا کې سلم حصہ رحمت دې کې تمام انسانان، زناور او مخلوقات لګیا دي. نو دنیا کې د الله رحم ارچاتا، خو په آخرت کې
دا یو کم سل حصے رحمت دا ټول پټول به الله پاک مؤمنانو ته ورکوي او من جمله د رحمت نه چې هر څومره ګناهګاري او چې کلمې ویلي وي الله به دې جنت ته داخلي دا د الله پاک د رحمت معامله ورنه که په حساب کتاب شي چې څونه ګناهګار هو سزا ولا پکار خو چې د الله رحم شي الله به حساب جنت کې داخل کی الله پاک دې موږ او تاسو به حساب به کتاب جنت ته داخل کی نو فرمایي افمن يعلم آیا پسرا سوک چا غفیگی انما انزل الیک من ربک الحق یقینا چنازلیگی تا تا پیغمبر علیہ السلام استا رب د طرف نه یعنی قران کریم دا حق دی بیگی او د ایمان وی قران منی ایمان وی کمن هو اعمى آیا دی پشان دا غسړی چې غړون دی د سره سترګې کار نه کوي بو یو خلاص ورستو یعنی کافر ایدا برابر دی لا برابر بالکل نہیں انما يتذكر اولو الالباب یقینا نصیحت حاصل خاوندان د عقل الذين قل من خلق کسان یوفون بعهد الله چې دی پر حواله کې د الله پاک د وعدو ولا ينقضون الميثاق او دین ما تیخ په وادي پر خودلو د ایمان او په ماتولو د فرایض باندې والذین یصلون کسان دی چې دی په وسکی ما غسمر الله به جل پاک حکم کړی داغه ایو سل چې دا دی په وسکړي شي ويخشون ربهم او دی یریږي د خپل رب د عذابونو ويخافون سوء الحساب او دی یریږي د بد حسابنا والذین قلمنا کسان دی صبرو چې دی صبر کوي پنه کې باندې صبر کوي په مصیبت باندې صبر کوي د ګناه نه په بچ کېدو باندې ابتغاء وجه ربهم د بارا د لټولو د رضامند د خپل رب واقاموا الصلاة او قائم وی منزنا وانفقوا دی خرج کوي پنه کې مما دا غمال نه رزقنام چې موږ ورکړي دوی ته سرن پپټا باندې والانیت نو بکار باندې ويدرؤون بالحسنة السيئة او دی دفع کوي ختموي پنه کې باندې ګنا یعنی د ګنا نه بعد نیکی کوي اولئک لهم عقبى الدار دا کسان چې دی و دوی د پاره خور خيسته کور بهترین انجام جنات عدن چاغه جنت د همیشه والدی يدخلون دی بداخلي کی دی جنتون تا ومن صلح او غسوک مسر داخلي کی د دوی د برکت صلح من آبائهم چاغي مؤمنان وی د پلارانو د دوینا وازواجهم د بیبیانو د دوینا وذریاتهم د اولاد د دوینا والملائکه يدخلون عليهم او فرشتي بداخلي کی په دوی باندې من کل باب هر دروازې د جنتنا سلام علیکم او وی بدا فرشتي سلامونه چې سلامونه پتا سو باندې بما صبرتم فنعم عقبى الدار په سبب دا صبر تاسو په دنیا کې فنعم عقبى الدار پس خور دي تاسو د پاره والذین ينقضون عهد الله او کسان چې ماتوي وادي د الله پاک من بعد میثاقی پس د وادو کولو د مضبوطولنا ويقطعون ما امر الله به او دی کټیا وس چې الله پاک حکم کړی باغې باندې ايو سر چې هغه دی په وس کړی شي ويفسدون فی الارض او دا خلق فساد کوي پزمک کې په کفر او په ګناهونو باندې اولئک لهم اللعنه دا کسان چې دی ودی د پار لعنت ولهم سوء الدار او د دې د پار بد کور د اخرت جهنم الله يبسط الرزق الله پاک فراخ کوي رزق لمن يشاء چاته الله پاک غواړي او يقدر او تنگ رزق چاته چوغواړي وفرحوا بالحیات الدنيا او دا کافران خوشاله شي په ژوند د دنیا اخرت د پاره تیاری نو وکړي ایمان یې نو وروړي ومل حیات الدنيا فی الاخره الا متاع او ندی ژوند د دنیا په مقابله د اخرت کې الا متاع مگر سامان د ژوند تیرولو دي واخذ الحمدلله رب العالمین